يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء هر کله تاسو طلاق ورکي بیبیانو ته فبلعنا پس اغی ارسی اجلهن اغنیٹو خپلو ته فلا تعذلوهن پس ممنکوی تاسو اغی لرا اینکعنا چه دا اغی دی نکاح دیو کی ازواجهن خاوندانو دا اغی سرا اذا تراضو ہر کله چه اغی راضیوی بینهم پمیز دا اغی کی بالمعروف و معروف طریقہ مانے ذالک دا چه دیانا چه منکم دا تاسونا یؤمن ایمان راڑی باللہ پا اللہ تعالی مانے والیوم الآخر او پرس دا آخرت مانے ذالکم اسکا دا دیر پاکون کے لکم تاسو دا پارا پا ظاہر کی و اطہر او دیر پاکون کے تاسو لرا پا باطن کی واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئیگی وانتم لا تعلمون و حال دار تاسو نپوئیگی. شاعت آیاتونو کے ہم مسئلہ طلاق چلے دا دیدہ کہ ہم مسئلہ طلاق چلے گی او دا آیات دی یو مختصر شاہ نزول دارے یو صحابیو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ دا یو بل ملګری صحابی تخپل خور په نکاح کې ورکړه چې کله د دې رخصتي وشو واده وشو نو په کور کې کله کله ناچاکی راشي ناچاکی چې راځي کله د خاون غلطي کله د ښځې غلطي کله د دواړو غلطي او داسې کور په دنیا کې نشته د بدې وخت کې نه ښکاري چې سنا سم مسئلہ بینی دا انسانان دی غلطی دا ہر چا نکیگی و خلق لار پریدی نو آلتا دا غی کور را نغی چه کور را نغی آغا صحابی طلاق ورکو او پرون تیرشیو طلاق رجعی ورکو طلاق رجعی معنی دادا یو طلاق ورکو یا دو طلاق ورکو آغی پس عدت تیر شو عدت تیر شو وقت تیر شو اس چه وقت تیر شو انو آغا دا آغا دا نکاح ہوا تھا اس دا زنانه لا چی دینو سوال جواب شروع شو رشتے رات لی نو چی سنگا نوی رشتے رات لی نو چی کم خاون والا طلاق ور کرو نو طلاق رجعی ور کرو نو اغم رشتہ راو لے گلا اس دا رشتے چی راو لے گلا نو دا خدا چی کماوا نو دا پدی خوشحاله و چې دا د خپل زوړ خاون سره د دې دوباره نکاح وشي هغه صحابي چې کومونو هغه وی سل کاله کې د خپل خور هغه ته نه ورکو یو زما ملګری ما سره دوستی پالله ما ورته خور ورکړه نو هغه طلاق ورکو بیا طلاق نه پس بکارو چې هغه رجوع کوله نو چې لا عدت نو تیر رجوع به کړی و هغه تا واده شو الله وی ذالک یوعظ بی من کان منکم یؤمن بالله وذالکم ازکی لکم واطهر. کله کله داسې وي او بیا خصوصا دې دور کې یو رشتہ راشي او په هغه رشتہ باندې الکم خوشاله جنای خوشاله نو بیا والدینو ته په هغې باندې ډېر عزت او اصرار نه دی پکار که ظاهرا پکې څه خرابي نه وي یو خدا وي که نه چې هغه رشتہ غواړي خو په هغه انسان کې ظاهري غټې غټې خرابای وي کشر په هغې باندې نه پوهېږي مشر پوهېږي چې یاره دا مسله ده که دا رشته وشوه سبا به دا مسلې ته جوړېږي هغه جدا مسله ده خو که چارې داسې مسله نه وي نو بیا رشته منع کول نه دي پکار او بیا خصوصا دې دور کې اکثر سل ځله داسې شوي دي چې منع یې کړې ده نو د هغې وروسته بیا ډېر غلط نتایج راوتي ډېر نقصان کله کله د هغې نه وشي چې دا نقصانات ونشي والله یعلم الله وی تاسو الله یعلم والله تعالی پوئیگی وانتم لا تعلمون تاسو نه پوئیگی
والوالدات او میندې چې دی یرضعنا دی به پای ورکوي اولادهن اولاد خپلتا حولین کاملین حولین کالونه دو کاملین پورا لمن د پار دا چا اراده چې اراده وي ایو تما چې دی تام کی برابر کی الرضاعت مدت رضاعت وعلى المولود له او پپلار معنی وعلا او پاغا چا معنی المولود له او ماشوم داغه د پاره ده رزقون ډوډای د دې خزیدا وکسوتون جامع داغه د بالمعروف په معروف طریقه معنی لا تکلف مکلف نشي جوړول یو نفس لرا الا وسع مگر په طاقت داغه سره ولا تزار او نه بزرر ورکول شي والدتن والدیتا بولدها په ماشوم داغه سره ولا مولود له او نه ماشوم لرا بولدی په ولد داغه سره په زوی داغه سره وعلى الوارث او وارث معنی مثل ذلك برابر دی خرچه وي فإن ارادا کچر اراده لري دا خزا او خاوند فصالند کټ کول دی ماشوم د پاین عن ترادن پرزا سره منهما د دواړو نه وتشاور او په مشورې سره فلا جناح علیهما نشتره حرج په دې دواړو باندې وان اردتم کچر تاسو اراده لري ان تسترضعوا دا تاسو پای ورکئ تاسو مرضعونی سی اولادکم خپل ماشوم لرا فلا جناح علیکم نشته حرج په تاسو باندې اذا سلمتم هر کله تاسو ورکئ تما آغا آتیتم چې تاسو راتلل کوئی پاغي باندې بالمعروف په معروف طریقې باندې واتقوا الله یریږي الله تعالی نو علم وشي ان الله بشک الله تعالی بما تعملون آیات عمل کوي بصیر کتون کې راغیتا شاته مسله د طلاق ذکر شو او د طلاق مسلې سره جوخته مسله د رضاعت راولي رضاعت معنی ماشوم ته پای ورکول ولی طلاق سره جوخته د ماشوم حق ذکر کوي وجه دار تاسو وشي چې د خزې د خاون طلاق راغې کور روان شو نو میاس کې پکې ماشومان تباہ او برباد شي الله و استاسو کور روان شو وګوره د معشوم د حقوق استیصال مکوي تاسو او هغه داسې چې پلارو سړی و معشوم څنګه ساتي سبا کوي وسره انو پلار هم نه ساتي امور هم نه ساتي ډیر خلک داسې کوي کم عقل خلک چې خانه ما طلاق شي معشوم شي نو خانک کې وتواچې ویلي کی ولې دا هغه بچي نه موږ سکو انو کله کله دې سره ماشوم مړم شي او دلته پلان لې چې راولي وای دا طلاقونه زوی نو دیم خیال لساتي نو روانه د دای راغلی وي او میاس کې پکې تباسوک شي الله وای دا څه باندې کوي تاسو روانه رااله څه چلو شو خدا ماشوم دا ځل جان دی دغه پتا سو معنی حق ته تاسو به دا حق پورا کوئ اوس الله دې دا کې رضاعت مسله ذکر کړ الله وایي چې دا مور چې کومه ده دا ماشوم ته 2 کاله پای ورکړي سیوا وسنای د روشنای خلق ته کنه وسنای خزي وسنای جنکای ماشوم ته پای نه ورکړي و دا ټول د چوستای د پیډر پیداوار دا ډېر لوی ظلم دی او دا هغه په ځان باندې بوج غني اصلا ډېرې ښځې داسې دي خصوصا د ښاري خلکو بعضه سیریلا کې میریلا کې او پیډر ہوتے کی اسوک وای دورا کوي غمونه او دا وای دي سره دا غي حسن کې کمی راځي دا غي په جسم کې کمی راځي ځکه پای نه ور کوي پتاو ته پته شته عذر سایل بده باندې تحقیق ته او چې کومه خزه په مدت د رضاعت کې ماشوم ته پای نه ور کوي عام طور په هغه معنی یا ټي وي لګي یا د سینې کینسر په لګي اوس د زنانو کې د سینو کینسر ډیر دی د دې یو وجه دام ده
د ماشوم سره ظلم دی که نه نو د ماشوم دا حق دی سوال لګوره د میخې پای د غوا پای یا ته ولې دا بازاري څیزونه ورکې په دې کې او چې الله هغه ماشوم دپاره 2 کالو دپاره کم خوراک ګرځولی پای کې د ځمکې د اسمان فرق دی کم ماشوم چې 2 کاله د مور پایس کې په مدت د رضاعت کې په هغه کې او چې دا د میخې او د غوا او د پیډر پیداواري په هغه کې د ځمکې د اسمان فرق دی او دې ډېر بیمارو نه بچي بیماری یا وړي او تو ته پای ورکې پیډر ورکې بدی یخ شپو کې ورکې یا به ډېر ګرم ورکې یا به یخ ورکې معتدل بني او چې الله هغه لپاره کوم ګرځول یا معتدل الله وایي دا مور با برا او هغه سهل خبره بعد ټیم داسې کېږي که نه چې کله کله قدرتي طور ماشوم د مور سینه نه علي په دې صورت کې چې دا نو ډاکټر سره رابطه پکاري کله کله داسې وي د مور پای د ماشوم دپاره خطرناکي داسې پکې هم شته بیماري چې هغه دپاره زار ګرځي بیا نو دې کې څه مسئله یا کله کله مور بیماری او هغه پای نه ورکوي خیر دی یا د هغې پای کمی نه ورکوي خیر دی خو نه هر څه برابر دي د الله د طرف نه او قصدن عمدن کوي نو دا د ماشوم د حق استحسان دی دا ګناه دی دا ډېره غلطه خبره بیا الله فرمایي اوس طلاق شوی دی ماشوم د دواړو دی نو د ماشوم خرچه اصلا په پلار باندې ده الله وعلى المولود رزقنا بالمعروف اذا اخذ ولا پای ورکوي ماشوم له نو دا خاون به دې ښځې ته ډوډۍ او کپڑے وغیرہ دا بوللی لا تکلمن الا وسعها خو هر انسان هغه به د هغه چې څومره وسي د هغه مطابق به ګوره غریب سړی دی انو د غریب سړي ډوډۍ او د هغه جامه هغه ارزانې اوس مالدار سړی دی نو هغه غټه خرچه کوي انو چې دې ښځې له دا کومه خرچه لیږي دې کې به د خاون ته کتی شي چې دی غریب دی که مالدار نو که غریب دی انو جوړه وله لیږي 1.5 2,000 واله دی لیږي او که مالدار دی نو هغې د 8,000 جوړه لیږي غریب دی هغه د ډوډۍ د خرچه بل شانتې ده مالدار دی هغه بل شانتې ده بیا الله فرمایي داسې به هم نه کوي ډېر ظالمان داسې کور روان شي ماشومان ښځې ته پرېږدي او تپوس یې نه کوي ته چې عدالت ته ورشې بلا کیسونه په دې چلېږي چې طلاق شوی ښځه پلار کور کوي یا په خفګان ماني ماشومان هغه لویوي خاوند چې دی نو هغه دغه نه ماني خرچه نه ماني وایي دا خو ما نه ولېږلې په خپله تللې وه لکه زناوره بچي خو ستا دي که نه ته په دې خبره نه پوهېږې نو په خاوند باندې دا لازمه ده چې هغه به د اولاد خرچه د تعلیم د تربیت د خوراک د جسم د کپړو دا په پلار باندې ده الله وایي دا نه چې مور غریبې ته هر څه پرېږدي هرې کله ګنډل کوي کله د یو نه سوال کوي کله بل نه سوال کوي دا بدي کېږي بیا او نو مولود له بولدي کله داسې هم کېږي بعضې ښځه ډېره ناکارې خاوند یې غریب دی د خپل وس مطابق کوي خو خانه ښځه څه کوي یو ډبې په کار دی نو هغې په ځای 2 لیکي لږه خرچه کېږي د کس ته سیوا کوي خاوند تنګوي دام نه دی پکار ٹھیک تھا اس طلاق راغی خبر ختم شا کبھی ہم سے تم بھی تو تے آشنا کہ اب ہم سے یک دم جدا ہو گئے یا خود خود د خاوند د مینې تعلق او اس طلاق راغی یو بل پسې غرګي ولي نه نه داسې نه ده پکار د اعتدال سره اسلام ګوره څومره د عدل ژوند ورکوي بیا الله فرمایي که چېرې تاسو دا ماشوم د پایو نه کوئی پر رضا سره
یا زنانه ته څه مسله ده یا خاوند ته څه مسله ده او هغه ورته نشي ورکولی نو په مشورې سره یې لرې کوي څه پروا نشته دی که ته وله بله مرضعه نیسي بله څوک زنانه هغې ته دا خپل ماشومه واله کې چې هغه دې وله پای ورکوي نو دا هم جایز ده خو هغوی ته به تاسو هغه خرچه ورکوئ چې سې مقرر ده واتقوا الله واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر بس نن به دوره سبق ډېر کړو دا ملګري کار کوي نو دی سره به لږ امداد الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ نه راضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي خدای زموږ تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي موږ ته خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي موږ نه هر هغه کاروالې خدای چې ته پرې راضي کېږي په کوم کارونو چې ناراضه کړي خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي د مظلوم مسلمانانو امداد وکړي الله د دې ملک حفاظت وکړي پاکستان د اسلام عظیم کې لو ګرځي پاکستان څومره سرحدات دي نظریاتي دي جغرافیاتي دي الله د ټولو حفاظت وکړي الله به دې ملک امن راولي ارزاني راولي اساني راولي الله د خیر معامله مونږ ټولو سره وکړي الله مونږ د سختو نه وساتي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي د مسجد دا کم کار شروع دی الله به دې کې موږ سره غیبي امداد وکړي دا کوم ملګري دي دا زموږ طالبان وروڼه دي ټول پکې امدادونه کوي بلا محنت کوي الله تعالی دې دوی ته په یو عمل باندې په یو کار باندې دوی ته الله تعالی اجر عظیم ورکړي الله دې په عمرونو کې په ځوانو کې برکت واچي خدای دې دا سعی قبول کړي الله دې سره خپل د احسان او د مهربانۍ معاملې وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب